ټولنا اول خصوصیت د دغه میاشتې د رمضان کریم چې هغه کمال او هغه خصوصیت او عظمت دا بل میاشتې ته نه دی ملاو. دا که ملاو دی دا صرف اور صرف رمضان کریم میاشتې ته دا کمال او عظمت او خصوصیت ملاو دی. او هغه کمال او خصوصیت څه شی دی؟ هغه دی نزول د قرآن کریم، د الله د کلام نزول د خپل د طرفنا د جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په واسطه باندې په کائناتو کې پټولو کې بهتر شخصیت محمد مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نازل کړی دی. دغه کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید چې ابتدائی کومه وحی راغلی دا او ابتدائی کوم آیاتون راغلی دی او د وحی د نزول د قرآن شروعات شوی دی، آغا خصوصیت د رمضان کریم د روزې د میاشت دی. او د روزې په میاشت کې په اخیرنۍ عشره کې پتاقو شپو کی او پا اغی کی چی کوم شپا دا لیلت القدر چی کوم شپا دا قرآن کریم مبارک نزول دا پا اغی کی شوئے دے. اللہ فرمائی پا کلام پاک کی انا انزلناہ فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر. خصوصیت باندې الله تعالی د دې خبر ذکر کړی دی چې ما اول خو په سورۃ بقرہ پارا نمبر 2 کې عام خبر الله تعالی کړی دا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. رمضان کریم دا هغه میاشت چې الله جل جلاله د طرف نه په دغه میاشت کې نزول د قرآن شوی دی. او بیا په غونډ رمضان کریم کې چې په کومه شپه کې شوی دی نو هغه شپه د لیلۃ القدر شپه ده. هغې متعلقم الله تعالی غونډ صورت نازل کړی دی چې کلام پاک په رمضان کریم کې او په رمضان کریم کې بیا چې ټولو نه بهتره شپه ده په شپو کې د زرو میاشتو د عبادت نه بهتره شپه ده لیلۃ القدر. الله فرمایي د قرآن کریم نزول ما په دغه شپه کې کړی دی.